السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضرت خیریت دے الحمدللہ. دے حوالے سره دا وخت پاکستان کې درې موقفه چلیږي. یو بناوي ټاون والا موقف دی، دارالعلوم والا موقف دی، یو بل دی یعنی جرنلی. دا بعض رسالو کې د معنی البلاغ کې یا بینات کې شایع شوي وي څو کاله مخکې. دارالعلوم کې البلاغ کې غالبا مالا یاد دی کې ډېر مفصل راغلی. دې کې یو موقف خو ډېر محتاط موقف دی که نه، تاسو ویلی شئ چې هغه ټولو کې تنګ موقف دی، او خو یې چې حدث کولو ضرورت دی، یعنی موبایل کې چې سکرین باندې قرآن مجید چې کله شو کېږي نو نه تلاوت کېږي نو حدث ته کوي. دا ټولو کې محتاط یا پوه شئ چې ټولو کې تنګ موقف دا دی. او دویم موقف دا دی چې سکرین له نه ټچ کوي نو بیا بغیر حدث نه مې ویلی شي. دا درمیانه موقف دی او دې باندې ډېر سره حضرات اهل علم عمل دی او دا درایتن بھی مضبوط موقف دی. دې کې احتیاط او گنجائش دواړه جمع دي. او دریم موقف زیات گنجائش والا دی او دی هغه بھی صحیح موقف دی، یعنی دا نه چې هغه څه غلط یا کمزوری موقف دی، د هغې وروسته کې دلایل دی. هر ټولو کې زیات گنجائش والا دی. زمونږ اداره غفران کې د دریم موقف طرف ته رجحانو دی کې به هم اجازت راکوو، احتیاطاً به دویم موقف راکوو، خو زه چې هلته وم نو د دریم موقف به مونږه ضرورت کې گنجائش راکوو. او دا دی چې چونکې قرآن مجید خو سافټ ویر کې دی که نه، او شیشه چې کومه ده هغه له پاسه حایل ده، نو شیشې مثال د غلاف دی، او غلاف باره کې فقهاو تصریح ده چې غلاف سره بغیر حدث نه بنده قرآن له اوچتولی شي. نو دې لپاره د دې موقف مطابق اگر سکرین ټچ کوي وي نو بیا بې سوارج نشته، بغیر حدث نه لولي او سکرین ټچ کوي نو چونکې قرآن مجید سافټ ویر کې دی او سکرین باندې پرنټ نه دی که نه چې بنده وایي چې دا سکرین ترلاسه کوي. سکرین نه خو دننه دی، صرف سکرین لاندې شوکي او سکرین مثال د غلاف دی. نو دې صورت کې گنجائش د دې خبرې پوره دی فقهي اصولو مطابق بھی چې بغیر حدث نه بھی څوک ضرورت کې لولي نو دې کې څوک ګناه نشته. البته تقوا او سنت قریب او زیاده برکت